الله تبارک وتعالی چې کوم کتابونه کومې صحیفې په خپل معززو انبیاو باندې نازل کړي دي د هغې تعداد ټول 104 دی. څومره دی؟ دنیا ته چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه څومره احکام د انسانیت ته راغلي دي هغه په طریقې د کتاب او د صحیفې سره راغلي دي. پخوا په زمانه کې به هم تاسو ته یاد دي مشرانو ته چې یو فرمان به لیږل کېده د یو ځای نه بل ځای ته نو بادشاه به یو خط داسې لیکه په هغه خط کې به تمام فرامین و بیا به هغه چې کوم دی قاصد به یو ځای نه بل ځای ته منتقل کو هغه به د هغه ځای نه دې ځای ته منتقل کو. بادشاهانو دا طرز او دا طریقه وه. د حضور علیه السلام په زمانه کې هم داسې وه او دغه شان چې کوم دی اوس وخت کې دا پوسټ کارډ ورته وي څه ورته وایي دا دغه شي نمونه دي. خو د انسانیت او د هدایت لویه ذریعه هغه دا و چې الله تبارک وتعالی به دې ځمکې ته د انبیاو په ذریعې سره هغوی ته به احکام نازلول کتابونه به پرې نازلول او هغوی به بیا د خپلو امتونو ته د هغې ذکر به ورته کو او دوی په هغې باندې ایمان ساته یقین به پرې ساته او هغه به عملي کول. او چا به چې عملي کړل هغوی نن هم دا د مونږ یې ښه یادو او چا به چې عملي نه کړل او د هغې نه به انکار وکړه نو خسرت دنیا فی الاخره هغه خلک په دنیا باندې هم په خسران کې او په آخرت کې هم په خسران کې دي. نو تمام کتابونه د اسمان نه څو نازل شوي دي؟ 4 نازل شوي دي. څومره نازل شوي دي؟ 4 کتابونه نازل شوي دي او 100 صحیفې نازل شوي دي. 100 صحیفې نازل شوي دي. دا 100 صحیفو کې علماو د تاریخ او کتابونو دا ذکر کړی دي چې دې کې 50 صحیفې دا الله تبارک وتعالی په حضرت شیس علی نبینا علیه السلام باندې نازل کړی وي او 10 صحیفې الله تبارک وتعالی په حضرت ادریس علی نبینا علیه السلام باندې 10 صحیفې نازلې وي او 10 صحیفې الله تبارک وتعالی په خپل جلیل القدر پیغمبر ابراهیم علی نبینا علیه السلام باندې نازلې کړې وي او 10 صحیفې الله تبارک وتعالی په خپل معزز پیغمبر چې د ټولو نه اولین پیغمبرو حضرت آدم علی نبینا علیه السلام باندې 10 صحیفې نازلې وي. نو دا چې حسابو کې ټول 100 جوړیږي 50 30 او 20 پاتې شو 4 کتابونه 4 معزز کتابونه چې الله تبارک وتعالی د دنیا ته رالیږلي دي. نو په هغې کې اول نمبر تورات شریف دی. څه شی دی؟ دویم نمبر زبور شریف، دریم نمبر انجیل شریف او څلورم نمبر قرآن عظیم الشان. زندہ باد، شاباس. اول نمبر تورات الله تبارک وتعالی په خپل عظیم پیغمبر موسی علی نبینا علیه السلام باندې نازل کړو. پسې زبور شریف چې کوم دی الله تبارک وتعالی په حضرت داود علی نبینا علیه السلام باندې نازل کړو. او دریم نمبر انجیل شریف دا الله تبارک وتعالی په حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام باندې نازل کړو. او څلورم نمبر کتاب چې په تمامو کتابونو کې دا اعلا دی، بالا دی، اقوا دی، ابتر دی، هغه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې الله تبارک وتعالی قرآن عظیم الشان نازل کړی دی. خو قرآن عظیم الشان دا هغه عظیم کتاب دی چې د دنه مخکې څومره کتابونه تیر شوي دي، څومره صحیفې تیر شوي دي، هغه ټولو احکام او شریعتونه په قرآن عظیم الشان کې موجود وو. او د ټولو کتابونو لرا قرآن عظیم الشان څه شی دی؟ ناسخ دی. ښه دغه نور ټول منسوخ کړي دي او دا ناسخ دی. د قرآن عظیم الشان عظیم کمال او عظیم مرتبه دا ده چې هغه کتابونه څومره مو که تورات او که زبور او که انجیل او که صحیفې وي، دغه تمام کتابونه چې کوم الفاظ د دې وو که نه، نو دا معجزه نه وه. دا څه شی و؟ معجزه نه وه، بلکې د دې معنی او مفاهیم چې کوم دا څه شی وه؟ دا معجزه وه. خو لیکن کله به چې معنا باندې به د تورات او زبور او انجیل په معنا به ځان پوه کړه، نو هله به الله تبارک وتعالی پتا باندې سکینه نازلوله او پتا باندې به رحمت نازلو. خو لیکن قرآن عظیم الشان الله تبارک وتعالی دا مقام ورکړی دی، دا مرتبه ورته ورعطا کړی دی چې د دې سور د دې سورتونه هم معجزه ده، د دې آیاتونه هم معجزه ده، او د دې آیات بینات او معنا او مفاهیم او مطالب هم معجزه ده. او د قرآن عظیم الشان باره کې به دا عقیده ساتي، دا به نظر ساتي چې دا نه خالق دی او نه مخلوق دی. خبره باندې پوهیږي. او د ټولو شریعتونو د ټولو کتابونو لب لباب او خلاصه دا قرآن عظیم الشان دی. دا څه شی دی؟
قرآن عظیم الشان دی. زما د خبرو مقصد دا دی زما معززو چې اول نمبر خو به موږ په تمامو کتابونو باندې څلورمه عقیده دا ده چې مؤمن مسلمان به په دې باندې بس کوي ایمان به پې ساتي عقیده به پې ساتي خو ایمان به پې تفصیلي نه ساتي بلکې اجمالي ایمان به په دې باندې ساتي او دا اجمالي ایمان دا فرض دی خو فرض عین نه دی بلکې فرض کفایي دی. او دریم نمبر خبره په دې کې دا ده یو اهمه نقطه هغه دا ذکر کوم درته زما د خبرو مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالی دا څومره کتابونه نازل کړي دي په نن سبا وخت کې هغه هم موجود دي لکه د یهودیانو په لاس کې چې کوم تورات دی او زبور دی دغه شان چې کوم دی د کرسچن دا عیسایان چې ورته وایي د دوی په لاس کې انجیل شریف دی چې بایبل ورته ویل کېږي خو لیکن آیا په نن سبا وخت کې په دې باندې موږ او تاسو د پاره ایمان ساتل عقیده ساتل دا لازم دي او که نه دي مین مقصد زما دا دی. نو زما معززو په دې وخت کې چې نن کومه نسخې یا دا کم ایډیشن چې ورته ویل کېږي د دغه خلکو په لاسونو کې دی نو مؤمن مسلمان له په دې باندې عقیده او ایمان ساتل لازمه نه دي. ولی وجه څه شی ده وجه دا ده چې هر لس کاله پس دوی په دې خپلو کتابونو کې تحریف کوي څه کوي پکې تحریف کوي پکې روز په روز باندې په دې کې تحریف کوي تحریف داسې کوي چې کم امر یا د خپل ذهن مطابق وي د خپل شهوت مطابق وي بس په هغه باندې عمل کوي اما نور څه کوي هغه اصلي چې کومې نسخې دي هغه څه کوي په هغه کې رد او بدل او تبدیل او تغیر پکې کوي خبره باندې پوه شوې او یا داسې موږ په هغه باندې ایمان ساتو عقیده به ساتو چې د کوم نشاندهي موږ ته الله کړی دا او د هغه رسول معظم موږ تاسو ته کوم نشاندهي کړی دا په هغه باندې موږ تاسو څه کوو ایمان به ساتو عقیده او ایمان به مضبوط ساتو. ځکه د دغه خلکو چې دا کم تحریفات دي دا د هغه آدم علیه السلام نه واخله تر اوس وخته پورې دغه خلک په دغه کتابونو کې روز پر روز تحریف کوي لکه حدیث د بخاری شریف ته یهودیان سرال نبی علیه السلام مبارک ترال ورته فرمایي چې اے د الله رسوله زمونږ په دې قوم کې یو کس زنا کړی دا او د د پاره څه حکم دی مبارک ورته وفرمایل چې په خپل کتاب درته فیصله وکم او که ستاسو په کتاب فیصله وکم نو دوی ورته ویل چې زمونږ په دې کتاب باندې فیصله وکړي دا به ډېره زیاته بهتره وي نو دوی ته خو مشرانو بس دغه اصل چې کوم دغه ورته پټ کړی نو بس دوی ویل چې بس دا خو به زمونږ په حق کې فیصله وشي بس مبارک ورته ډایرکټ وفرمایل چې کوم کس زنا کړی وي او دا شادي شده وي نو د پاره په شریعت مطهره په اسلام کې د پاره دا حکم دی چې دی به سنګساري او دی به رجم کې ختم کې نو چې کله ورته مبارک دا امر وکړ دوی د هغې نه انکار وکړ څه وکړل ته نه انکار یې نه وکړل نو د هغې زمن اول نه تر اوس وخته پورې دغه خلک په دغه کتابونو کې تحریفات کوي نو زما د خبرې مقصد زما معززو سامعینو دا دی کم یو انسان هغه که یهودي وي که نصراني وي که هر یو وي خپل کتاب قرآن نه یادوم اما ځکه دا مسلې نن سبا ډېرې زیاتې شوي دي په دې سوشل میډیا باندې قادیانان هم لګیا دي شیعاګان هم لګیا دي باقاعده ما پوسټونه کتلي دي سپانسر کوي دا خپلې عقیده دا خپل یهودیت او دا خپل نصرانیت دا سپانسر کوي باقاعده تاسو نن موږ ګورئ په صدر کې چې نن دا کم کرسمس کېږي کتل هم دی دغلته چې کوم دی هر کال زه ګورم دا هر کال روزانه زه په دې تېرېږم روزانه هلته دوی پمفلټ لګولي وي د انجیل شریف نه دغه لګولي وي هغه آیاتونه صدغې لګولي وي په خبره باندې پوه شوې نو مؤمن مسلمان به د هر طرف نه د خپل دین او اسلام دفاع به کوي موږ او تاسو منځونه هم کوو اودسونه هم کوو روژه هم نیسو زکات هم نیسو څنګه چې په دین اسلام باندې ایمان ساتل فرض دي دغه شانتي په مؤمن مسلمان باندې د دین اسلام او د قرآن حفاظت کول په فرض دي ګورئ آیات ساته نو دې د پاره دا خبر کوم اوس هم په دې زمن کې که یو انسان هغه اصلي نسخه هغه اصلي ایډیشن خو نشته دی خو که یو نصراني یا یو یهودي دغه نسخې په صحیح معنا کې دا مطالعه کړي او دا سټډي کړي نو د تبا حقانیت د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته معلوم شي دی به دا ذهن کې ووایي چې حق دین او اسلام دا قرآن دی حق پیغمبر دا جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی زما معززو دا خو لا دا خبره کې د نبی علیه السلام د زمانې نه وړاندې چې کوم یهودیان تیر شوي دي کوم نصرانیان تیر شوي دي کوم عیسویان تیر شوي دي هغوی چې په هغه کتابونو کې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف یې کتلي دي د هغه مبارک معجزات یې پکې کتلي دي هغه علایم یې د نبوت کتلي دي هغوی هغه ارزو لرودلې ده بادشاهانو دا تمنا لرودلې ده چې الله تبارک وتعالی دې موږ ته د هغه په امت کې شمار را نصیب کړي او خدای پاک دې موږ ته د هغه په امت کې هغه حصہ او برخه را نصیب کړي
عام خلق سکه عام بادشاہان سکه انبیاء کرام هم د په امت کې د سوال د پاره د ایمان د داخله د پاره سوالونه کړي دي حضرت عیسی علیه السلام حضرت موسی علیه السلام دومره پورې روایتو کې د ترمذی شریف حدیث ته چې عیسی علیه السلام برازي د دې امت د نبی علیه السلام د امت تایید بکئی په دې دین اسلام کې بداخليږي بیا بواده کوي ټول روایت په دې کې ذکر دي زما معزز د خبره مقصد می داده چې هغه وخت کې چا دې دین ته دې اسلام ته دې قران ته دې کتابونو ته یې خسته عقیده ساتل ده نو الله تبارک وتعالى ورته دا خسته ایمان ور نصیب کړی دی